مرګرو مشرانو او کشرانو نن دې ځای ته زمونږه ډېر عزتمن علماء کرام د پنجاب نه سند او بلوچستان نه او د خیبر پختونخوا نه آئی تشریف راوڑے دے نور کلا غیبا بیانونا کول ما تبا مکملاو شوا نو بیان با میوکو مکملاو نشوا نو ذکر باو چستا بیان با مخی او بیا با منگا اخبر بیانونا جاری ساتو مخکیم ما د مرګرو حکم او خبره منلې وه ننوم د مرګرو خبره او حکم او فیصله هغې ته ګردن نهادم او هغه منم زه به کوشش دا کوم چې زه خپله خبره مختصره کم لنډه کم آغا مرگرو تزیعات وقت پریدم چه آغا ملمانی دی زوم دا غید بیان دا اوریدو ارزو لرم او تاسو بیم لرئی پائی که زمانگا بہترین مقرر و بہترین عالم مولانا سمیع الحق پشاوری زمانگا دا پنجاب علامہ مولانا احمد شعیب صاحب اور زمانگا دا جماعت بہترین مناظر و عالم مولانا حضرات صاحب اور نور علماء کرام امرا رسیدلی دی اور غیبہ بیانونا کئی حضر لانڈی اور مختصری یوسو خبری پختو جبا کی کون او ما ته دا احساس دی چې دې ځای کې د پنجاب په زرګونو ملګري د لرې لرې نه راغلي دي انشاءالله سبا به زه د هغوی دپاره په اردو کې بیان کوم چې هغوی هم په دې کې حصه‌دار شي انشاءالله کل میں پنجاب کے ساتھیوں کے لیے اردو میں بیان کروں گا خطاب کروں گا آج پٹھانوں کے لیے اور کل انشاءاللہ پنجاب والوں کے لیے لہذا میں آج ان سے معذرت خواہ ہوں پدی دنیا کے پروردگار عالم مختلف چیزونه پیدا کړي دي او داری او شید پیدائش یو مقصد اللہ رب العزت تا معلومو نداغید پارے پیدا کریو اللہ سنہ پیدا کری دی خرے پیدا کری دی نداغی مقصدم اللہ رب العزت ذکر کئی چہمولتا و فرشا بعض سورلائی دی بعض سامان عروض پار دی ما یحمل علیہا وان اللہ پیدا کری دی نوائد ازمکی دا اڑول دا پارا دا یوی دا پارا دا ارد دا پارا پیدا کریو چھ دا انسان پکار رازی اوخان اللہ پیدا کری دی نواز انسان د سورلای د پاره دی د انسان د سامان اورو د پاره دی دا سي هر یو شی چې الله پیدا کړی په دې دنیا کې نو هغه بس نه دی سده یو فائدې د پاره سده بلې فائدې د پاره د چا په هغه فائدو باندې انسان پوهیږي او د چا په هغه نه پوهیږي دا سے اللہ رب العزت پدی دنیا کی دعا جنسا پیدا کریو چی یو تے انسانانوی او یو تے پیریانوی
دا انسانان او پیریان دا هم الله د یو مقصد دپاره پیدا کړي او دا علم او دا حکمت الله په خپله ذکر کوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما بنیان او پیریان ندی پیدا کړي مگر د عبادت دپاره چې هغوی به عبادت کوي کہ یو انسان دنیا کی ژوند تیروي او صرف خوراک سکاک کوي هغه اودس ماتوي هغه د الله عبادت نه کوي نو هغه اصل مقصد چې صلی الله پیدا کړو نو هغه هیر که او هغه پرېښود او صرف دنیا کې ژوند تیر که خو د ځناور غوندې ژوند د هغه تیر شو او هغه خپل مقصد ونه پیژندو که یو سړی دنیا کې ژوند تیروي و عبادت کوي خو په خپل خیال باندې کوي په خپل سوچ باندې کوي هغې ته عبادت وایي نو هغه هم هغه مقصد ونه پیژنده عبادت به کوي او په هغه طریقه به کوي کومه چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې وه عبادت د دریو څیزونو جوړو چې هغه درې واړه یو ځای شي نو هغې ته وایي عبادت مینه د خپل معبود سره د الوهیت او د خدایتوب تمه د خپل معبود نه د خدایتوب او یره د خپل معبود نه د خدایتوب مینا تما یرا دا دو قسمه ده یو هغه مینا چې هغه په ظاهري اسباب وي هغه د انسان سره هم جایز وي نو هغه د انسان سره جایز ده مینا د پلار سره مینا د استاد سره مینا د اولاد سره مینا د ښځې سره خو هغه مینا د الوهیت نه ده دا ای سره مینا په دې نیت نه وي چې دا زما حاجت روا دی بلکې پلار سره مینا د پلار والای د وجې زوی سره مینا د زوی والای د وجې ښځې سره مینا د ښځ والای د وجې هغه مینا د الوهیت هغه به د الله سره کې هغه بل چاله ناجایز ده تمه د الوهیت هغه صرف د الله نه کې یو تمه په ظاهري اسبابو ده پیټه اوچته یو تن ته وایي ما سره پیټه اوچت کا را روان دی یره نږدې بشي او ما سره به پیټه او پنډ اوچت کی مالدار دی او ته وایي ما سره به امداد وکړي ملا دی ته وایي ما ته به سبق وایي دا تمه د الوهیت نه ده تمه د الوهیت چې وینې ګورې نه او ته وایي زما حاجت به سر ته ورسوي زما بیماری ده دا به راله لرې کي زه په جیل کې ما به آزاد کی تو ما تکلیف دے ما به ترې خلاص کی زما اولاد نشته اولاد به راکي دا مینا د الوهیت ده او دا بغیر د الله نه د بل چا نه ناروا ده دغسې یاره یو په ظاهري اسبابو باندې ده ټوپک دی تماچه ده ته ترې نه یریږي دا ظاهري اسباب دي یو بغیر د ظاهري اسبابو یره چې څه شی ویني نه ګورې نه او ته ترې نه یره کې چې ما ته به نقصان ورسوي دا یره د الوهیت ده او دا بغیر د الله نه د بل چا نه ناروا ده هسې یره هغه فایده نه ورکوي تر څو چې هغې سره مینه د الوهیت او تمه د الوهیت نه یو ځای شوي یوازې تمه فایده نه ورکوي تر څو چې هغې سره مینه د الوهیت او یره د الوهیت نه یو ځای شوي او یوازې مینه فایده نه ورکوي تر څو چې تمه د الوهیت او یره د الوهیت هغه ورسره نه یو ځای شوي
چې کله دا درې واړه یو ځای شي، مینه د الوهیت، تمه د الوهیت او یره د الوهیت، نو دې ته وایي عبادت. موږ رالو، موږ عبادت صرف د نوافلو نوم کېښوده، یا موږ عبادت صرف د روژې نوم کېښوده، یا موږ عبادت نوم صرف د یو عمل کېښوده. نه چې دا درې واړه یو ځای شي نو دې ته وایي عبادت. هسې خو شیطان هم د الله نه یریده، چې کله ملائک ولیدل نو شیطان آواز وکړ، هغه خپل ملګري امیه ول آواز ورکړ چې چېرته وتښتېدې، زه د میدان د تورو کې پرېښودم. نو شیطان ورته وایي انی ارا ما لا ترونه، انی ارا ما لا ترونه انی اخاف الله رب العالمین. زه وینم هغه چې تاسو یې نه وینئ. انی ارا ما لا ترونه، زه وینم هغه چې تاسو یې نه وینئ. انی اخاف الله رب العالمین. زه یریږم د الله نه چې رب د مخلوقات دی. شیطان هم آواز کوي زه د الله نه یره کوم، د الله نه یریږم. نو هغه عبادت کو، یوازې تمه، یوازې مینه، هغه عبادت دی. چې دا درې واړه یو ځای شي نو دې ته وایي عبادت. څومره انبیا چې الله به رالیږل نو د هغوی دعوت او د هغوی خبره هم دکه وه. او قرآن وایي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما ستانه مخکې هیڅ یو پیغمبر نه دی لیږلی مگر ما هغه دا وحي کړې وه د دې مسلې انه لا اله الا انا فاعبدون. شان دا دی نشته حاجت سرکولو والا مگر زما، نشته حاجت پورا کولو والا مگر زما. فاعبدون، زما عبادتو کوي. انبیاء الله د دې لپاره رالیږلي وو. او قرآن کې چې کله الله د یو نبی ذکر کوي، یو نبی راغلی هغه قوم ته لومبۍ خبره هم دکه کوي. حضرت نوح علیہ السلام الله وایي ما لیږلی و لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. منګه لیږلی نوح علیہ السلام لره خپل قوم ته، نو هغه ویلي وا قومه نشته تاسو له بې د الله نه بل اله، نشته بې د الله نه بل حاجت سرګولو والا، د یو الله عبادت کوي. الله وی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وازما قوم د عبادت ټول اقسام الله له کوي. مینا د الله سره کوي، تم د الله نه کوي، یره د الله نه کوي. حضرت هود میں لے گلے هغه هم دا ویلیو، صالح میں لے گلے هغه هم دا ویلیو، حضرت شعیب علیہ السلام میں لے گلے هغه هم دا ویلیو. سورہ ہود کی، سورہ اعراف کی اللہ دا غی ذکر بیا بیا کئی. پد ملک کی خلق اللہ مانا دائی منل چی او ذات سے او دار سے پیدا کری دی، خود عبادت لائق اگر نگانا دا عبادت لائق بل سو گرزو لیو. حاجت روائی بغیر دا اللہ نے بل سو گرزو لیو. که پچا با تب رالا نو دا تب بابالا با تو او دا آگه نا چاپی را بے تارون تاول.
که بچا به سرخوگی راغه دو سرخوگی بابا لبروانو او که چا به اولاد نو نو هغه به زیارت للاړه ولته به جنډو له غوټې ورکولي دربو له به غوټې ورکولي که د چا به مقدمه وه نو د هغې به جدا ذمه دارو او که د چا به خپو کې بادو نو د بادو به جدا ذمه دارو او جدا به حاجت رواو زمونږ په دې کلي کې بلا زیارتونه دا مخامخ شوی باباو دا خوا کې ورسره کیکر باباو او ما ته یاد دي په دې کې به ډیوې د جمعې په شپه باندې بلېدې او نظر او منښتې به خلکو ورکولې دې ځای دا کالج دا لار چې ده په دې کې د بادو باباو او خلک به روان وو چې د چا بخپو کې باد وي دی باد وباسي او دوه تنه تلي وو مینجاور ته وي زما باد دي هغه ورته وي کېنه غرګې راواغس کاڼې راواغس او په سارې ورلو هغه غریب په جو تخپو ناستو باد یې لړل چې باد یې لړل ملامته شو خولۍ بیرالې چې هاخوا شي هغه بل ته وي هلکه تاله څه چل دی هغه وي زما هم باد دي خو داسې رانه به وباسه چې په شرمونو مې وشرمې د بادو به جدا ذمه دارو د سرخوږي به جدا ذمه دارو او د الله هغه الوهیت هغې تقسیم کړی و الله د شیخ القرآن باندې رحمتونه ولیږي مخلوق ته د الله مقام او د الله حیثیت خو چې تاسو خو الله منئ خو د الله هغه مقام او د الله حیثیت څه و نو د خدای کتاب یې راواغست او هغې والا په لاس کې ورکړ هغه کتاب چې هغې کې الله وایي یهبو لمن یشاء اناثا ویهبو لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما چاله چې د الله خوښه شي نو لوڼه ورکوي چاله چې د الله خوښه شي نو زامن ورکوي او یزوجهم ذکرانا واناثا یا جوړه جوړه ورکوي هلکان او جنکۍ ویجعل من یشاء عقیما چاله چې د الله خوښه شي نو شانډې ګرځوي نو الله زیه ورګي نو الله نور ورګي الله چې هغه خپل مقام خي نو الله فرمایي وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تو عزت ورګي چاله جستا خوښي تو ذلیلہ کے چالا چستا خوغشی چالا چالا عزت ورگئی نو سوک دی عزت نشی آغستے بلزائے قرآن کی وئی من کانا یرید العزت فإن العزت للہ جميعا سوچ عزت واری من کانا یرید العزت سوچ را دگئی دی عزت غواری اللہ ندی غواری فإن العزت للہ جميعا یقینا عزت اللہ سخت ٹولا کدھا مخلوق لاس کی عزت ہے نو ٹول با بھی عزت ہو زکا ستا عزت کو نبرداشت کئی کنا آخو دا غواری چتا بھی عزت کی او چې تا به عزت کوي الله به د نور عزت من کوي چې الله درنه رضایي او چې الله دې خفه که الله دې نارضا که ته به د عزت دپاره منډې وې او ته به بې عزته کېږي هر قدم به دې بې عزتۍ زما ملګرو د الله د رضا دپاره کار وکړئ دا وایي چې زمونږ کار هغه خالص د الله د رضا دپاره وي کسو کنزل کئی بد ردی کئی
هغه پوه شه او الله پوه شه موږ به خپل کار کوو پرون زه یو ملګري سره ناست وم ما ته وی زمونږ کورونه وسوځېدل او انقلاب راغی بیا یو وخت راغی شیخ القرآن الله دې پرې رحمتونه ولیږي موږ څخه راغی نو موږ ته وی تاسو ته یو خبره کوم موږ وی حضرت وایا وی موږ ته وی چې هغه چا د کورونه سوځولي دي یا به هغوی په ناپوهۍ کړي او یا به د ضد نه کړي او د عناد نه کړي که د ناپوهۍ نه یې کړي نو معافې کوي الله به درله دې نه زیات درکړي او که د ضد او د عناد نه یې کړي نو د الله د دین د وجې کړي دي نو بس الله ته یې پرېږدئ الله پوه شه هغه پوه شه هغې موږ ولیدله چې چا د ناپوهۍ نه کړي او موږ معاف کړل هغه ښه شو چا چې د زه او د عناد نه کړي وو نو د هغوی مرګونه هم موږ ولیدل او د هغوی ژوند هم موږ ولیده او د هغوی حالت هم موږ ولیده کویټه کې جامع مسجد قندهاري کې چې کله شیخ القرآن په ګټو باندې وویشته او د تماچې ډزې پې وشوې نو شیخ القرآن چونکه هغه وخت کې جګړه جوړه شوه او پولیس راغی شیخ القرآن جیل ته بوته زمونږ د کویټې یو مشر عالم و مولانا اختر محمد صاحب او هغه زمانه کې شو هغه دواړه مشرانو وی زمونږ ملګرو بسترې راړې دوه یو مالا یو شیخ القرآن لا چې ماسپښین تېره کړه هغوی په بستره کې ملاستو خو هغه ملا د هغه بیا حالت داسې و چې هغه بیا هم نه و سم شوی او چې اخري کې د هغه اخري ژوند و نو کپړې به یې ایستې وي او څښان چپل به یې خولې کې نیولې وه او په بازار کې به ګرځېده او لیونی و او د هغه چې نور د کور کوم حالت و هغه زه په دې ځای کې نشم ویلی چې هغه په شرمونو بیا الله ورکا او قرآن وایي وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اسې نشي کینولی دا نن چې الله په قرآن څنګه را جمع کړي او کینولي دي بله زمونږ ډي پي او ما ته وایي سوره پولیس به پکاري ما وخندل ما یو هم نه دی پکار وی ولې دومره لوی پروګرام ما ورته وي ما انشاءالله موږ به تاسو سره تعاون کوو زمونږ ارکان زمونږ ملګري دا د شر او فساد والا نه دي دا د امن والا دي دی په ملک امن غواړي او انشاءالله زمونږ رضاکار هغه یې اړن دي هغه یو څوک سره علیږي هغه ستا مرضي ده ویدا څه خو به درویږم چې موږ به کیسهدار خو شو په دې ثواب کې که نه الله دې اجر ورکړي الحمدلله دا دوره دنیا را جمع کول او دا بغیر د پوسټر نه سږ کال موږ پوسټر هم نه دي چاپ کړي او په مینه او په محبت دا دوره معزز خلک او په ځمکه ناسته او په ځمکه ملاسته دا د دې کتاب کمال دی شین اسمان دلاندی ستا آئین سشے دے کتابی زندہ قرآن حکیم حکمتی لا یزالستو قدیم اگا دا قرآن دے دا قرآن چا خیلے و بدے ملکی قرآن خو صرف دا ناوی سره بے پا ڈولائی کی خود ڈولکی بے ورپسی غابور قرآن خو بدے ملکی خو صرف دور هوا چې د مړي د څښاک سره به یې کېښوده یو بل ته به یې بخه رابخه قرآن خو په دې ملک کې خو چې په پوله او پټي به یې جنګ شه نو قرآن به یې راواغسته د قرآن د مطلب نه څوک نه خبر نه مولاله قرآن ورته نه چاته خولی شو نو چې چا خو نو فتوی شروع شوې
چې سوار لسل معنی کړي نو هغه قرآن نشي ویلی او کوی نو کافر کیږي. دې دپاره چې امیان د خدای کتاب زده نه کي نو اول په یو رنګ باندې او بیا په بل رنګ او بیا په بل رنګ بیا به وي یاره دا د قرآن په درسونو کار نه کیږي نو په څه به کیږي؟ دا د الله کرم او د الله مهرباني وه. نن که د توحید چغې څوک وایي نو د دې ځای نه سیراب شوي دي. نن که د توحید اواز څوک کوي نو د دې ځای نه سیراب شوي دي او دا خبره ورته د دې ځای نه رسېدلې ده که هر طرف ته لاړ شي خو پنجبیرې به ورته وایي که په ځان هر یو لیبل لګوي او هر یو نوم ږدي خو چې د توحید خبره یې وکړه نسبت به دې وړوکي کلي ته کېږي دې بانډې ته به کېږي دې پنجپیر ته به کېږي او پنجپیرې به ورته لازمن ویلې کېږي. خلک وایي تاسو څه وکړل؟ موږ وایو زمونږ چې کوم کار و موږ هغې کې کامیاب یو انشاءالله. د چا به مقصد کرسۍ او اقتدار و خو هغه نه دي کامیاب شوي تر اوسه یې لا نه ده اخیستې لاړې بهیږي منډې ورپسې وایي. د چا به مقصد تعریف او صفت و خو د هغې تعریف او صفت لا تر اوسه پورې نه دی شوی. د چا به مقصد مال او دولت و خو تر اوسه یې لا مال او دولت نه دی حاصل کړی. اوس هم وږي دي او اوس هم مال او دولت باندې ایمان او دین خرڅوي. زمون مقصد د الله د توحید اشاعت و الحمدلله ثم الحمدلله موږ په خپل مرام او مقصد کې کامیاب یو. موږ کامیاب یو. د توحید اواز نن هر ځای کې کېږي او هر یو سړی په دې فخر کوي چې زه د شیخ القرآن میشن چلو زه د شیخ القرآن کار چلوما زه د شیخ القرآن هغه طریقه بیاما. الحمدلله نن موږ خپل مرام کې کامیاب یو. دویم شیخ القرآن یو تاریخ چلو او هغه دا چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه د غم او خادي وشي. هغه سنت چې هغه خلکو پټ کړي دي هغه دې ژوندي کړی شي. د دې وجې نه یو روایت کې راځي من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها. من سن سنة حسنة چا چې ښکاره کړه یو طریقه بهتره یو طریقه د نبي علیه السلام. یو روایت کې راځي امید اتبادي چې زمانه بعد هغه مړه شوې وه او ده تازه کړه او ژوندی کړه. من سن سنة حسنة چا چې ښکاره کړه یو طریقه بهتره د نبي علیه السلام فله اجره اجر من عمل بها. دله د هغې اجر دی او څوک چې په هغې عمل کوي د هغې هم والله اجر. او یو روایت کې راځي فله اجر 100 شهید. چا چې او سنت د پیغمبر ژوندي کړه هغه له 100 شهیدانو ثواب دی. حضرت شیخ القرآن الله دې پرې رحمتونه ولیږي ما ته قرآن هم ویلی او ما ته حدیث هم ویلی او ما ته بیعت هم کړی. نو هغوی به د دې حدیث معنا کوله مطلب به بیانو چې سنت یې ژوندی کړ نو هغه له 100 شهیدانو ثواب ولې دی. یو سړی میدان جنگ کې ولاړ دی او په ګولۍ ولګېد هغه شهید شو. د هغه نه وینو دارې ووالي او ساه یې ورکړ. د هغې یو مقام او یو حیثیت دی چې د الله دیدار یې نصیب شي په هغه وخت کې. او قیامت کې هیڅوک به دا ارمان نه کوي چې زه دنیا ته لاړې الا شهید مگر شهید به دا ارمان کوي ځکه چې هغه د الله دیدار کړی په وخت د شهادت کې نو هغه به وایي ارمان دی چې زه بیا دنیا ته لاړې ثم اقتلو او بیا زه شهید شوی. خو چې چا سنت د پیغمبر ژوندي کړي وو هغه له 100 شهیدانو ثواب دی. ولې شیخ القرآن به وي دا ځکه چا په ګولۍ ولګېد هغه خو یو ځل تکلیف تېر کړ او لاړ شهید شو. خو چې سنت د پیغمبر ژوندي کوي
نو دا غارو با شهادت دے آچه دا کور اوزی نو بشا اگوری چه بیا براشم او کنا زکر دا غار وقت شهادت دے ہر یو سڑے چه اگا دا سنتو خلافی نو اگا وقت تیار اولار دے چه ما پی وصو رسی دو بے مرگا بے نپرے دبا دا غار وقت بیان اگا دا شهادت دے دا غار وقت ریدل دا شهادت دی نو زکر اگلا دا سلو شہیدان و ثواب دے حضرت شیخ القرآن داغے و شاگردو مولانا سلیمان دے کافی شرعی املیکلی دا دا جاگو دا کوہستان او دل دو داغے بچی و امراغلی دل دو طالبو یورت سار شیخ القرآن تاوئی چھ بیگا جی ما خوب لیدلے او خوب دری قسم دے یو تعزین من الشیطان حدیث کے راضی دال شیطان دو طرف نا خفگان ورگول لی یو یکلم الرجل نفسو سڑے زان سراڑمی درازی سو کی دشپی اگا خوب کی بینی او درم مبشرات دی او حدیث کے راضی داد نبوت شپک سالو اختم حصہ دا دا جدا خبر ہے چل حدیثو نا انکار کئی نو آگئی خوبم نمانی نو او چی مولا نئی نو آگا غریب بدی پوہیگی نا چی دا خوبم سا مقام او سا حیثیت شتا قرآن ہم دا خوب ذکر کئی یوسف علیہ السلام خوب لی دلے ہو لارو اللہ تعبیر اس لے ہو دا آگی زان لے ہو مقام او یو حیثیت دے عجیبہ دور دے عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہما شد سپائی عجیبہ دور دے للو و پنجو رالن و اغم ملیان شو وائزان شنو دا جائلانو دور و دا جائلانو وقت دے خوب دا نبوت شپک سال و اختمائی صدا حدیث کے رازی او دا زکا چول شپک میں آج سے نبی علیہ السلام خوبون لیدل او بیا درویش کالا نبی علیہ السلام تا وحی کے دا نو درویش کالا تیس پدو کہ ضرب ورکی نو آغا 46 رازی نو دا شپک سالو اختبا عیسیٰ زکا شو چه شپک میں آسی خوبونو درویش کالا وحی وا نو آغا مولانا سلیمان شیخ القرآن تاوی جبی گا ما خوب لی درے زیتا تواما ز او تروانیو من یو زائی تلالو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرام اور سرناز دی حضرت ابو ہریرہ دے نور دی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانا تپوسو گا چچرتا زی نو تاورتوی ویزما استا سنت خلقو دفن کری دی خاوری پیڑولی دی اگر آو باسم اوگا جوندی کوما دا خوب حالتو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلو مرگنو تاوئی تاسو مور سر لار شئی او دا مرگرتیا او دا تاونو کئی چاکم ور سر ناسو دی کراوی شو شیخ القرآن پخپنی ڈائرائی کی امدہ لکلے دے او ڈائریو سو ما سر پراتا دا پد عمل کی سنت دفن شویو او اصول سنت کے حضرت شیخ القرآن لکی فیا حسرات ما الى رد مثلها فیا حسرات ما الى رد مثلها سبیل ولو ردت لها ندحسرو حیا سوسوک نیشتے چاگا رد بداتو کی او کہ او سڑے رد بداتو کئی نو اغبان دے افسوسو نکی نو پدے ملکی سنت دفن شویو الحمدللہ شیخ القرآن او داغ مرگرو او دی جماعت ارکانو اگئی حالی زالی اگلی محنت اگو سنت دے پیغمبر پدے ملکی جواندی کرل اگا بدعات دفن کرل اگا بدعات ختم کرل او علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ الرد علی البکری کی ذکر کئی اہل السنت یموتون و یحیاء ذکرهم و اہل البدعت یموتون و یمیت ذکرهم دا سنت و تابدار مری او دا غی نون جوندے کی
नन पे गुरुनु के शेखुल कुरान द जिंदाबाद चगी दी और मुर्तदीन मरियो दा गई नुम खत्मी जगह लाड़ल अगर चाचा बिदात कुल और सुन्नत के खिलाफ को अगर लाड़ल मां चिकम सूरत लुसे पाई के अल्लाह पैगंबर पाक ला तसल्ली वर कई दा तसल्ली पैगंबर पाक दे पारा हुआ दा जमाद पारा उमदा दा स्ताद पारा उमदा चे पैगंबर पाक ताला अलम नशरा लग सदरक स्ता सीना मंगा कोलाव नकड़ा वो अगाना अन का विजरक स्तानो बोझ लर नक ज़कदाया उलूरी बोझी चे सड़े बयान उमदा हक कई और मरगरी उम नहीं मुदाया उड़ीर उलूरी बोझी कुरान उमोइयो लाल्लका बाखिउन नफसका अल्लाह यकूनु मुमिनीन शायद चितजान हलाके दी वजना चिद ईमान नराड़ी तजान हलाके दी वजना चिद मरगर त्यान कई द ईमान नराड़ी कला चियाव सड़े बेईमान भी नहीं नुसा ईमानदार बेखफकी चाहो ये रसूल खैर ख्वाही को मदे न मनी न पैगंबर पाक तो वही बोझ में दरनाल का आगा बोझ अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक आगा बोझ इस्लाम लाई मातूला ज़कदा वड़ू के कार को न करा सूरह मुज़म्मिल के अल्लाह फरमाई चिताबांदी कम बोझ मंजर बांदी कम वेना चौ अगड़ी रद्राना इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला मंगा गुरजौ पता बांदी वेना द्राना व तज़गवई चितवे खैर उमलाटे औ कंजल बम दर तकई तवे फायदा उमलाटे औ कंजल बम दर तकई द्राना व तज़गवई चिस्ता मरगरे बमिया और ता सर मरगर त्यान गई ता तो वही जी गुजारा को लगे गुजारा पकार दा ये रजी फलाने बखपशी ये रजी फलाने बखपशी वा टूल दे खपशी फलेता बैनी व बैनका आमिरुन व बैनी व बैनल आलमीन खराबू अरमान दे अल्लाह चिज़मा उस्तारू गवे टूल मखलूक सर देर जमारवानवे फलेता गतहलु वल अनामु मरीरतुन वलेता गतर्रा वल अनामु गिज़ाबु अरमान दे अल्लाह चितराता खूब वे टूल मखलूक दे रात तारख वे अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक कुछ कल दी तउद्री दी नो अल्लाह हुई वरफ़ाना लक ज़िक्रक नतीजा जिक्र का स्ता जिक्र में उचत कम स्ता जिक्र में उचत को ननुम दे जिंदाबाद चवी दागा चा शुरू दी चा चिदाला तौहीद और सुन्नत दे पैगंबर दावत चलो ले हो अल्लाह वही फ़इन्ना माल उसरी युसरा तंस्या सरा सांत्याश से और यकीनन तंस्या सरा सांत्याई लग तकलीफ बर्दाश्त का जान क्लक का खुदाई पर दीनो तो गुरा अल्लाह बदल लारी को लावई हो तकला गुदरीगा कुरान वही फस्तकिम कमा उमिरता व मन ताब माक कला गुदरीगा लगा चिता तो हुक्म शवे दे व मन ताब माक आगा सूचिता सररा गिरदी तुम कला गुदरीगा मरगुर तदिमुआ यकला गुदरी गई पैगंबर पाक ताला वही हुआ मन ताब माक वला तरगनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमसकुमुन्नार वला तरगनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमसकुमुन्नार मैलान मुकुया का सानुता च जुल्म होगा देव दीनदार जमात खिलाफ होगा द कुरान और सुन्नत खिलाफ होगा वला तरगनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमसकुमुन्नार कऊ गनु बरसी तासु तऊर वमा लकुम मिन दूनी मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून
بیا به ستاسو څوک دوستان نه وي بیا به ستاسو امداد ونه کړی شي یوازې ولاړیا خو کلک ولاړیا ملګرو ته ووایه کلک ودرېږئ او سستی به نه کوئ او نرمي به نه کوئ کلک به ولاړئ او د خدای د دین خدمت به کوئ کوئ به که نه ملګري هم ځان سره کلک کا الله وایي فاذا فرغت فانصب چې کله فارغ شې د بیان نه نو بیا الله ته ودرېږه وإلى ربك فارغب او خپل رب ته خلک رابلا خپل رب ته رجوع کو خپل رب ته عاجزي کوه دا مو وایه چې دا زه او دا زه دا د الله احسان او د الله کرمي چې په تا باندې کړی دا کار د بل چا نه هم اخیستی شو ته د الله شکریه ادا کا نن موږ د الله ډېر مشکور یو چې زموږ نه دا کار اخیستی او موږ یې د دې باغ باغبانان ګرځولي وو مالی و باغبان سبی آزمالی مالیان او باغونه هغه موږ ټول وازمایل خو چې موږ د باغ مالی ګرځولی نو هغه د باغ نه غلا کړې ده چې موږ د باغ مالی ګرځولی نو هغه د باغ نه بوټي والي دي چې موږ د باغ مالی ګرځولی نو هغه باغ ته نقصان رسولی مالی و باغبان سبی آزمالی خو ته به دا نه وایې چې مالی ناکاره شه نو زه به باغ پرېږدم نو هغه باغ به ته چلې او الله به نور مالیان پیدا کوي راځئ زما ملګرو چې د نن نه دا عهد وکړو چې دا زمونږ باغ او باړی دا جماعت دا زمونږ ذمہ داري ده د توحید او سنت خدمت او انشاءالله دا به مونږ په مخ کې باندې بیا یو زمونږ د جماعت دا ذمہ داري ده دا کار دی او دا به مونږ په مخ کې باندې بیا یو مونږ به کوو زما خو زړه دا و چې زه به ډېرې مختصرې خبرې کوم او زما هم زړه کله کله را ډک شي نو اړې راځي په شا خبره بیا ما الله دې مال هم طاقت راکړي چې زه برداشت وکړم د برداشت کله کله خبره بهر شي خو الله دې مال هم د برداشت طاقت راکړي او الله دې تاسو له هم د برداشت طاقت درکړي علما راغلي دي مشران د دې جماعت او د ډېر لرې لرې تکلیف کړی زه په دې لږ بیان اکتفا کوم الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي سبا به انشاءالله زه اردو کې بیان کوم او بل ورځ انشاءالله بیا به اختتامي او څو خبرې کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین